غزوه بدر واقعه درته ما بیان کړې وه چې په هغې کې د کفارو اویا سرداران مردار شوي وو او اویا تنه قیدیان جوړ کړی شوي وو. هغه اویا تنه بیا د هغې نه فدیه واخیستی شوه، هغې آزاد کړی شو. خو په سن 3 هجرۍ کې د کفارو په زړه کې دغه یو عذاب او یو غصه پرته وه چې یاره موږ به د نبي علیه صلات وسلام نه دا بدل اخلو. نو دریم کال د هجرت باندې په 3 هجرۍ کې د نبی علیه صلات وسلام په دریم کال د هجرت باندې د مکی کفارو مشوره وکړله چې په نبی علیه صلات وسلام او دغه په ملګرو باندې حمله کو او کم مال چې ابو سفیان د تجارت راوړی و هغه یې هلته په یو ځای کې امانت ایښودی و، ځکه چې هلته جنګ وشو، رشته داران یې قتل شو، نو هغې مال له چا لاس نه ورغلو، په هغې باندې روغ کال د غم تېر شو. دغه کم مال چې د تجارت راوړی شوی دا به ټول په دې جنګ کې لګو، خو د خپلو رشته دارو بدل به اخلو. په دغې سامان او په دغې تجارت باندې موږ نه بلسو. دا فیصله یې وکړله او د 3000 کسانو لښکر یې تیار کړ. 3000 کسان د کفارو، په دې کې 200 کسان داسې چې هغې زغرې اغوستې وي او 200 ورسره اسونه و، 300 ورسره اوښان، یعنې ښه سمه اسلحه یې واخیستل او ځان یې د اسلحو ډک کړو او 15 ښځې هم د ځان سره روانې کړې. یو خو دا چې دوی به راته په لاره کې سندرې وایي، تېر کال چې کوم سرداران مردار شوي وو، قتل شوي وو، د هغې یاد به تازه کوي. نو ټایم په ټایم به په دې کسانو کې غیرت اچوي چې ستاسو پلانکۍ مشر یې وژلی، پلانکۍ مشر یې وژلی، سندرو کې به راته هغه یادوي. نو په دې لښکر کې به نور جذبه هم راځي، نور جوش به پکې هم راځي او دارنګې که د جنګ نه څوک تېښته کوي نو غم به ورسره چې موږ خو ښځې هم راوستې دي. نو ځان سره یې 15 ښځې روانې کړې. په دې 15 ښځو کې د عتبه لور هم وه چې د هغې نوم هنده وه. هنده دا د عتبه لور وه. د دې پلار عتبه او تره شیبه او ورور ولید دا په غزوه بدر کې 3 واړه مرداران شوي وو. نو دې وې زه پاتې کېږم نه، زه به هم دې جنګ له ځم او موجوده چې د مکې کوم سردار او مشر ابو سفیان د هغه ښځه هم وه. نو ابو سفیان ته یې ویې چې ته جنګ له ځې، زه به در سره ضرور ځم، زه پاتې کېږم نه چې زه په دې مسلمانانو خپل زړه یخ کړم. د هندې وې دا ورسره پکې هم روانه شوله. نو 300 کسانو لښکر روان شو. د نبی علیه صلات وسلام تر عباس رضی الله تعالی دی په مکه کې و، پټ مسلمان شو، چاته پته نه وه. ده چې وکتل چې زما په وراره باندې حمله کېږي که نه، نو ده غلی غونته خط ولیکو. خط یې ولیکو او 2 تنو له یې ورکړو، دا نبي علیه صلات وسلام له په منډه ورسوئ چې په 3 ورځو کې دننه دا خط ورې تاسو نبي علیه السلام له رسولی. په خط کې نبی علیه صلات وسلام ته دا ولیکل چې ابو سفیان لښکر د 3000 کسانو تیار کړی دی او 3000 کسان د اسلحې مکمل ډک دي او د ځان سره ښځې او بچي هم روان کړي دي، ښځې او ماشومان هم د ځان سره روان کړي دي او دا قسمونه کړي دي چې ګوره مسلمانان روغ نه پرېږدو، وي ځان هم وژني او تاسو هم قتل کوي. ګوره خو د ځان حفاظت وکړه. نبی علیه السلام ته د مکې نه پټ دا خبر ولیږو. هلته چې نبی علیه السلام ته دا خط ورسېدو، نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل
د مدینې منورې نه ډېر چاپېره سکیورټي واچوئ، ډېر چاپېره کسان کېنئ. او د جمعې شپه وه، په مسجد نبوي په دروازه باندې کسان ودرېدل د نبي علیه صلات وسلام د حفاظت لپاره. شپه تېره شوه، سحر شو، چې کله د جمعې مونځ وشو که نه، نو نبي علیه صلات وسلام د خپلو صحابه کرامو اجلاس راوغوښتو. وی تاسو خبر یې چې د مکې په موږ باندې حمله کېدونکې ده، 3000 خلک را روان دي د اسلحې ډک دي، څه وکړو؟ ماله مشوره راکړئ. د خپلو صحابه کرامو سره یې څه وکړه؟ مشوره وکړه. کوم مشران صحابه کرام چې وو هغوی ټولو دا خپله مشوره وکړه چې د الله پاکه پیغمبر د مدینې منورې نه پسې بار ته نه وځو، د مدینې منورې نه پسې بار ته نه وځو. بار به راشي، ناست به یا به ستړي شي واپس به ځي، او که مدینې منورې ته رادننه شو نو موږ به سره په مدینه منوره کې جنګ وکړو، ښکته به سره موږ په تورو لګیا یو، د کورونو نه به یې زنانه په غرګو، ماشومان به په غرګو ولي. نو یا به بار ناست وي واپس به لاړ شي، که په مدینه منوره حمله وکړه موږ به سره دلته وجنګېږو. کبار صحابه کرام، مشران صحابه کرامو چې د هغوی دا مشوره وه. په دې کې د منافقینو کم سردار چې د عبدالله ابن ابی بن سلول، دی خو په ظاهر کې مسلمان و که نه، دی هوښیار و، تجربه کار و، نبي علیه السلام پکې د ده نه مشوره واخیسته. ته څه وایې؟ عبدالله ابن ابی بن سلول مشوره وکړه چې د الله پاکه پیغمبره، زما زړه تجربه دا ده چې کله هم موږ د مدینې منورې نه بار ته په دشمن پسې وتو یو، موږ نقصان مونږ دی، موږ بار ښه د ورځ نه ده مونږ چې موږ په مدینې منورې نه په دشمن پسې بار ته وتو یو، او چې کله دشمن په موږ باندې حمله کړې مدینې منورې ته راغلی دی، بیا هغه زموږ دروغ نه دی تللی. زما تجربه دا ده او مشوره مې دا ده چې د مدینې منورې نه وځو. او دا مشوره یې ورکړه، او که په مدینه منوره باندې هغوی حمله وکړه که نه، ښکته به ورسره موږ جنګېږو په تورو باندې، د کورونو نه به یې زنانه ماشومان په ګټو ولي، نو بس تیت تربیت تر شي او به تښتي، لاړ به شي. د نبي علیه السلام خپله هم دا خوښه وه چې د مدینې منورې نه بار ته نه وځو. د نبي علیه السلام رایې هم وه، خو چې کوم نوجوانان هلکان وو که نه، نوجوانان صحابه کرام وو، د هغوی جذبه زیاته وه، او کوم صحابه کرام چې په جنگ بدر کې نو شریک شوي که نه، د هغې جذبه زیاته وه، ځکه چې هغې په جنگ بدر کې چې کوم کسان شهیدان شوي وو، د هغې خو الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې ډېر فضیلتونه راولېږل، د هغې لویې مرتبه یې راولېږله، او الله تبارک وتعالی په قرآن مجید کې وفرمایلو چې کوم کسان زما په لاره کې مړه شي هغې ته مړه مه وایه، بل احیاء، دا ژوندي دي، عند ربهم یرزقون، د الله په نزد ورله رزق هم ورکېږي، دوی ته مړه مه وایې. د هغې شهداو هغه فضیلتونه یې چې واورېدلو، او نه هغې دا اصرار کوي نه د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه وځو، مونږ د مدینې منورې نه وځو، مونږ په مدینه منوره کې د ښځو سره نه کینو، هغوی به په مونږ باندې حمله کوي، مونږ به ورته ناست یو، نه مونږ وځو. او مشوره وکړه د الله پاک پیغمبر کو بار ته وځو که نه، نو دوی وایي چې مونږ به مړه شو، نو که مونږ شهیدان شو هم زمونږ دپاره بهتر ده، غوره ده، او که ژوندي پاتې شو فتح مونږ ته هم غوره ده، خو یا شهادت دی او یا غازیتوب دی، زمونږ دپاره خو په دواړو کې فایده ده، یا به غازیان شو فتح به ومومو، یا به شهیدان شو د الله تبارک وتعالی لوی لوی مقامونه به راکړي. نوجوان صحابه کرام چې حتی در دې پورې چې حضرت حمزه رضی الله تعالی قسم وخوړو، وی قسم په الله زه خو تر هغې پورې ډوډۍ نه خورم تر څو چې د مدینې نه بار تللی ما جنګېدلی نه یم، زه خو د هغې پورې ډوډۍ نه خورم. بل صحابي را پاڅېدو، وی د الله پاکه پیغمبره مونږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه، مونږ د الله د جنت نه مه محرومه کوه، پرېږده چې مونږ بار وځو جنګ وکړو، شهیدان شو چې الله راله جنت راکړي. نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وی ټیک ده، خو د دې نه مخکې نبی علیه صلات وسلام د خپل یو خوب بیان کو، ما خوب لیدلی دی، ما مضبوطې 2 زغرې اچولي دي، خوب مې لیدلی دی، او زما په مخ کې باندې غوا حلاله شي، او بیا مې خوب لیدلی دی چې زه د خپلې توره داسې تاو کړم که نه، نو د دې مخکې حصه ماته شي، او بیا چې دوباره توره تاو کړم که نه، نو د هغې مخکې نه ښکلې حالت باندې جوړه شي، دوباره د هغې مخکې تورې نه هم ډېره ښکلې جوړه شي.
دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې زه را توره تاو کم مخکې سماته شي، یعنې زما څه ملګري به شهیدان کېږي، او چې بیا توره تاو کم د هغې مخکنۍ نه ښکلې جوړه شي، معنا اخري فتحه به مسلمانان مومي. صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبر خو شهادت دی، که نه موږ خو شهادت ته خوشحالېږو، ته ولې موږ باطنه پرېږدې. نبی علیه السلام چې د دوی خبرې واورېدې که نه هېڅ یې ونه ویل. نبي علیه السلام خاموشه ناست و، بس کور ته دننه شو. چې کور ته دننه شو او د کور نه راووت، دوه زغرې اچولې وې، توره یې په لاس کې نیولې ده. نو مشران صحابه کرام چې وایي کشرانو صحابه کرامو ته غوسه شو، وایي ګوره نبي علیه السلام خو خفه کړو که نه، مونږ یو وایي چې داسې کوو، بل وایي چې داسې کوو. د نبي علیه السلام باندې وحی نازلېږي او د هغه خبرې ته مونږ غوږ کېنښودو. خو څوک وایي مدینې نه وځو، څوک وایي د مدینې نه نه وځو. په کار مونږ له دا وه چې مونږ ویلو چې د الله پاکه پیغمبر چې ستا څنګه خوښه دغه شان به کوو. مونږ د نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو، خپلې مشورې خو ورکولې. نو نبي علیه السلام خفه شو. نو کشران صحابه کرام هم پوه شو چې موږ خپلې مشورې ورکړو، نبي علیه السلام خبرې ته غوږ کېنښودو. د هغې ورته د الله پاکه پیغمبره د مدینې منورې نه نه وځو، دلته به جنګ وکړو. ځه که ته پرې خفه یې، مونږ نه وځو، دلته به جنګ وکړو، څنګه چې ستا خوښه. نبی علیه السلام ورته وفرمایل د الله نبي چې کله اسلحه راوچته کړي او زغرې واچوي، تر هغې پورې نه ږدي تر څو چې جنګ نه کړی. بس اوس ما اسلحه اچولې ده، اوس به ځو جنګ له، اوس پاتې کېږو نه. بس زر صحابه کرامو د زرو تنو قافله برابر شو، روان شو د مدینې منورې نه. په لاره باندې مزل لاړو، نو هلته کې یو ځای راغی، نبي علیه السلام هلته پړاو واچوي، ودرېږئ. چې ودرېږئ هلته نبي علیه السلام په خپل لښکر باندې داسې نظر واچو چې زما په لښکر کې ځوانان څومره دي، هلکان څومره دي، د خپل لښکر معاینه یې کوله. کوم ځای کې چې نبي علیه السلام پړاو واچو، هلته کې اوس یو جومات راښکته شوی دی، مسجد مستراح ورته ویلی شي. مسجد مستراح دا اوس هم هلته مسجد موجود دی. دغلته نبي علیه السلام پړاو واچو د خپل لښکر د معاینې دپاره. داسې ګیر چاپېره کتل، نبي علیه السلام وفرمایل د کومو هلکانو عمر چې د 15 کالو نه کم وي، هغه واپس کوي کورونو ته. یعنې دا نابالغه دي، واړه ځان سره جنګ له نه بیایو. نو چې د چا په عمر د 15 کالو نه کم و، هغه به یې رسته کور ته به یې لېږو. په دې دوران کې یو صحابي دی، هغه په صف کې ولاړو، نو د ده عمر هم د 15 کالو نه کم و. رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنه، رافع رضی الله تعالی عنه د عمر خو کم و، نو دی په صف کې ولاړو، نو د خپې دا پوندې اوچتې کړې، د ګوتو په سر داسې ودرېدو، ځان یې دنګ کو دې دپاره چې ما نبي علیه السلام د جهاد نه واپس نه کړي، نو د داسې د خپو باندې ځان دنګ کړی دی. نبي علیه السلام پرې تېر شو، خیال یې ورته نه شو، ځکه چې قد یې لوړ. نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی عمر کم و، دیم نبی علیه السلام راویستو، وایي ته ځه کور ته، ته ماشوم یې. د ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زه دې واپس کړم، او رافع ابن خدیج خو هغه دی ولاړ دی، هغه ته خو څه نه وایي، هغه هم زما نه په عمر کې کم دی. نبی علیه السلام ته وفرمایل ما ولې کور ته لېږې، دی ولې پرېږدې. بیا ورته وفرمایل د الله پاکه پیغمبره ګوره زه د ده نه کمزور یم نه یم، که ما له دې به پرځولو راو زه یې راپرځومه. دا ګوره د نوجوانانو صحابه کرامو د هلکانو د جهاد سره دومره مینه وه. سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره تا رافع ابن خدیج پرېښودو، دی خو زما نه زورور نه دی، راوله ما نه په پرځولو زه دې راپرځومه. نبي علیه السلام داسې د خوش طبیعتۍ دپاره وایي هلکه راوځئ دواړه پرځولو که چې څوک چاک دی. نو چې دواړه ورغله که نه، نو رافع ابن خدیج رضی الله تعالی خو یې راتاو کړ ځمکې ته. نو سموره ابن جندب رضی الله تعالی عنه فرمایي ما درته نه چې الله پاکه پیغمبر دی په ما کمزور دی، نو ته دې پرېږدي او ما کور ته واپس کوي. نبي علیه السلام ورته وایي زه ته هم راځه جهاد له. صرف دا دوه صحابه کرامو، سموره ابن جندب رضی الله تعالی او رافع ابن خدیج رضی الله تعالی، چې د دوی عمر د 15 کالو نه کم او دوی پکې شریک شوي جهاد کې، غزوه احد کې. نور چې څومره کم عمر وه یې واپس کړو. دوی رالو چې کله د غزوه احد دا کله چې د احد مقام ته راورسېدل که نه، د احد مقام ته راورسېدل، نو په دغې عین ټایم کې عبدالله بن ابی بن سلول رئیس المنافقین چې دی واپس شو د مسلمانانو نه، او څه خبره یې وکړله، دا خو جنګ نه دی، دا خودکشي ده، زمونږ په خبره باندې عمل نه کوي، مونږ ورته وایو د مدینې نه نه وځو، دوی راووتل، نو دا خو جنګ نه دی، دلته 1000 کسان دي، هلته 3000 دي،
دا خو جنگ نه دی خودکشي ده دا جنگ وی موږ به در سره شریک شوي وو دا خو ځان وجل دی هسې نو عبدالله ابن ابی ابن سلول د تود جنگ نه په خپله واپس شو 300 کسان یې د ځان سره روان کړو 300 کسان نو د مسلمانانو لښکر خو د مخکې نه 1000 کسانو نو 300 د واپس 500 کسان پاتې شو 200 پاتې شو دی لاړ مدینې منورې ته وی موږ جنګ نه کوو نبی علیه الصلاة والسلام په هغې جنګ په ځای باندې نظر واچو نو د مکې نه مشرکین خو مخکې راغلي وو که نه کافر مخکې راغلي نو کم طرف چې د اوبو طرفه په هغې باندې هغې نه اول قبضه کړې وه نبی علیه الصلاة والسلام داسې وکتل نو په دغې ځای کې یوه کنده ده هغه غونډکۍ به تاسو لیدلي د احد یو خو د احد غر دی غر دی خو ډېر لوړ غر دی خو خواته هغه مسجد سره یو غونډکۍ ده د دغې غونډکۍ نه شا طرف ته خو تاسو کتلي یوه کنده هم ده د اوبو اوس هم شته خو په هغې وخت کې به ډېره ژوره کنده اوس لږه ژوره ده د نبي علیه الصلاة والسلام چې وکتل دغې کندې ته ویې راسې نه چې موږ دلته په جنګ شو دا کافر په دې کنده کې پټ پټ راشي د غونډۍ باندې راوخي چې په موږ حمله ونه کړي نو نبی علیه الصلاة والسلام په دغې غونډکۍ باندې 50 تنه کېنول فرمایل وي د دې غونډۍ نه به تاسو راکوزېږئ نه که موږ فتح ومونته هم به نه راکوزېږئ که موږ شکست ومونته هم به نه راکوزېږئ تر دې کو زموږ غوښې مارغانو وتښتولې تاسو به د دې غونډۍ نه راکوزېږئ نه 50 تنه نبی اسلام په دې غونډکۍ کېنول بیا هسې نه چې کافر په موږ باندې شا غاړې حمله ونه کړي تاسو په دې غونډۍ باندې ناست یې اول مقابله شروع شوه یو تن به راوته صفونه دواړو طرف ته جوړ کړه شو یو تن به راته حمله به یې کوله دوه تنو به مقابله کوله په دې مقابله کې هر مسلمان له چې کافر راتو کافر مردار کړی دی مسلمان په فتح مونته ده حتی تر دې پورې چې 2 کافر مردار شو په دې لږ جنگ کې 2 کافر مردار شو په دې کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ وروته د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ چې کنه د چې کمزه کې نبی رسول الله والسلام صفونه جوړ کړ د نبی رسول الله بیان وکړ او خپل تور حدیث راويستله زما د تور ز چاته ورکم چې د حق پوره کې خپل تور نبی رسول الله راويستله زه د خپل تور چاته ورکم څوک په واخلي چې د تور حق پوره کې یو صحابي براتو هغه به د الله پاک پیغمبر زه حق پر کول شمال راک نبی رسول الله به انکار کو په اخر کې ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ راغی دورته د الله پاک پیغمبر مال راک زه به حق پر کوم نبی رسول الله د تورکړه دته څنګه ورکړه د مخکې نبی رسول الله په جنگونو کې لیدل د عجیب انداز او د ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ ته په جنگ کې ډېر عجیب حالت و د ټول عمر په جنگ کې سور پټ کې و سور پټکې به والے او په جنگ کې به ډېر په یو تکبر سره غونته ګرځي د ځان له انداز په جنگ کې نبی رسول الله دا انداز ډېر خوښاو نبی رسول الله د تور ورغلاوي تر دې حق پوره کول شي نو چې کله داسې د یو تن جنگ وشو 2 کافر مردار شو نو ابو دجانه رضی الله تعالی میدان تر وته د تور داسې تا وکړه او اشعاری ویلو انا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل انا الذي عاهدني خليلي زه هغه سړی یم چې زما دوست وعده اخیستې ده زما هغې دوست وعده اخیستې چې د هغه مینې زما په زړه کې کور کړی دی نبي رسول الله یادوه او د هغې غر په لمن کې زما نه وعده اخیستې ده څه وعده یې رااخیستې ده الله اقوم الدهر في القیول اضرب بسيف الله والرسول زما نه دا وعده اخیستې چې زه به په شاته صف کې نه ودرېږم او زه به د الله او د الله د رسول دشمنان د پیغمبر په توره باندې وخم زما نه دا وعده اخیستې ده دا اشعاري وویل او دا توره یې داسې تو کړه او ډېر په تکبر باندې روان شو د ابو دجانه رضی الله عنه ډېر په تکبر روان شو نبی رسول الله داسې وکتل کړه ډېر په تکبر او په غرور روان نبی رسول الله مسکې شو الله ته دا حالت ډېر ناخوښه دی الله ته تکبر داتلو ډېر ناخوښه دی الله چېرته دا نه خوښوي خو په حالت د جنګ کې الله ته بیا دا چال خوښ دی الله ته د تکبر داتلو ناخوښه دي خو چې د کافر سره د مقابله بیا د مسلمان څومره په تکبر کې ګرځي الله ته داتله بیا خوښ دي نو د کافر په مخ کې به داسې عاجز نه ګرځي بیا به ښه په تکبر سره ګرځي د ابو دجانه رضی الله تعالی ډېر په تکبر سره په دې جنګ کې روان شو نبی رسول الله په خندا شو الله دا تل ډېر نه خوښوي خو په جنګ کې ډېر خوښ دي ګورې
او دره توره داسې تاو کړه کنه او روان شو چې په کوم طرف پته نو د کافرو دا ستري به غورځول داسې یو به مخ له نشو راتلی حتی در دې پورې چې لاړ کنه او دا توره چې اوچته کړه وایي کتل نو هندۍ مخې ته ولاړه ده هنده مخې ته ولاړه وه د ابو سفیان ښځه د عتبه لور دا ورته مخامخ ولاړه ده نو چې ده دا توره داسې اوچته کړه نو دې چغې کړې وی راشئ زما مدد له نو یو کافر هم خواله رانغی نو چې رانغی نو ده داسې وکتل دا توره خو د نبي علیه صلات وسلام ده نو ده په بېڅوکه ښځه باندې زه څنګه وچلومه دا توره د نبي علیه السلام ده دا خو ډېره نامناسبه ده چې زه به بېڅوکه ښځه وچلومه د هغې امداد له څوک نه راځي نو توره یې وروستی کړه هغه یې پرېښوده هېڅ یې ورته ونه وي څه ورته ونه وي دارنګې بیا حضرت حمزه رضی الله تعالی میدان ته ور مخکې شو او توره یې راواغسته هر کافر به ځان پټو د حمزه رضی الله تعالی د تورې نه ځکه چې حمزه رضی الله تعالی په کوم طرف ته کنه نو بس د کافرو سرونه به ورته تاوېدل داسې په بهادرۍ سره جنګ د بهادرۍ سره خو په ده باندې ګزار یو تور غلام و په حبشي غلام و هغه پې ګزار و په وحشي بن حرب او دی یو تن رالېږلی د مکې نه په دې لالچ کې د هغې کس تر په جنګ بدر کې مردار شوی و نو هغه ورته وی ته لاړ شه او د نبي علیه السلام چې کوم تره دی حمزه خو هغه ته مړ کو که نه شهید دې کو ته زما د طرفه ازاد یې دی په دې لالچ رالېږلی و د وحشي بن حرب و نو چې کله جنګ شروع شو نو خو جنګ نه کو دی د یو ګډ شاته ناست و حمزه رضي الله تعالی به یې غلی سي کو چې دی به زه چېرته ګورم نو د حمزه رضی الله تعالی په ده باندې نظر نه و دی د یو ګډ شاته ناست و نو حمزه رضی الله تعالی روان و دی ناڅاپي پاڅېده په دې نوم کې وله نیزه ومنډله په دې نوم کې چې نیزه یې ومنډله شاته د حمزه رضی الله تعالی نه ووتله حمزه رضی الله تعالی څو قدمه لا خو ځمکې ته راتاو شو شهید شو او دې چې څنګه حمزه رضی الله تعالی باندې ګزار وکړ بیا شاته لاړ سیټ ته کېناست بیا په جنګ کې د شرکت نه دی کړی د ده خو خپل مقصد دپاره راغلی چې زه آزاد شم که نه زه حمزه ما قتل کو ما به ته ازادي میلاو شي دکه وحشي بن حرب چې د نبي علیه صلات وسلام ترې په ډېر بې دردۍ شهید کړی و او نبي علیه صلات وسلام ته چې کله حمزه رضی الله تعالی رایادېده که نه ژړل به ډېر زیات په خپل تره پسې خفه و دا وحشي بن حرب بیا دی راغی چې کله مسلمان شو د نبي علیه صلات وسلام په لاس باندې بیعت وکړو مسلمان شو نو ده ځان نه ښکاره کو چې کله مسلماني ده ځان یې نه ښکاره کو ښه مخکې پټ کړی و هسې نه چې نبي علیه السلام مې وپېژني چې ته هغه نه چې زما او تره دې قتل کړی و زه ستا اسلام نه قبلېږي لر کېږي زما د مخې نه نو ځان یې پټ کړی و ځان یې نه ښووه نو چې کله اسلام راوړه که نه نو څه کسانو ورته وي د الله پاکه پیغمبر ده خو وحشي بن حرب دی کوم چې حمزه شهید کړی و دا خو ستا د تره قاتل دی نو نبي علیه صلات وسلام د سترګو نه اوښکې وبهېدې ما له یو انسان مسلمانول د زرو کافرانو د قتل نه بهتر دی زه زر کافر قتل کم زه په هغې نه خوشحالېږم زه یو کافر مسلمان کم زه په هغې خوشحالېږم خیر دی که وحشي بن حرب زما د تره قاتل دی خو چې مسلمان شو زه پې خوشحاله یم خو دومره ورته وویلو وحشي بن حرب ته وویل نبي علیه السلام دومره کار وکړه که نه چې ته مسلمان شوې الله ستا توبه قبوله کړه الله ته معاف کړې خو زما مخې له ډېر مه راځه ځکه چې ته زما مخې له راځې ما ته خپل تره را یادېږي چې د هغه سره په غزوه احد کې څه شوي وو نو زما زړه ته درد راځي وحشي بن حرب ډېر پښیمانه و په دې خپل کار باندې او قسم یې وخوړو وایي زه به داسې کار کوم چې ما تېر کوم ګناه کړی چې د هغې کفاره شي ده ما د نبي اسلام تر شهید کړی که نه زه به داسې کار کوم چې د دې ګناه کفاره شي بیا مسیلمه ابن کذاب د پیغمبرۍ دعوه وکړه دی پټ روان شو بس زما د ګناه کفاره صرف دا ده دی روان شو پټ په مسیلمه ابن کذاب پسې او څنګه چې حمزه رضی الله تعالی په دې نوم باندې والی او شهید کړی که نه دکه شانتې مسیلمه ابن کذاب په دې نوم کې په دې نیزه راپورته ایست هغه یې مردار کړو دا هغه سړی چې د پیغمبرۍ دعوه یې کړې وه هغه په دې نوم کې په نیزه مردار یې کړو ویزه ما د خپل ګناه کفاره ادا کړله ځکه چې ما حمزه رضی الله تعالی شهید کړی و خو هغه د نبي علیه السلام محبوب تره و خو د نبي علیه السلام په دشمنانو کې مې بدترین دشمن مردار کو بدترین دشمن می مردار کو هغه کافر می مردار کو چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه
نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنتو تاسو به د دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ غوښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د جنګ ډېر مهارت ورکړی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل حسنا چې زما ملګری دلته په جنگ کې اخته وي او د شا غاړې د غونډکۍ غاړې دشمن راوخیږي او حمله ونه کړي نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یې دې نه به راکوزیږئ نه جنگ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو دا یو جنگ چې به کېدو یو تن به وتو بل بل دای طرف راوتو 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو به جنګ و 25 کسان د هغې نه مردار شو بیا چې عام جنگ شروع کېده که نه نو د هغې چې کومې ښځې وي د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړې ګډای شروع کړه سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کم سرداران مردار شوي وو هغه ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلې دی او ستاسو نه پلان کې وجلې دی او تاسو نه پلان کې وجلې دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلي د هغې بدله به اخلئ په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوستو د شرابې چې راوړي هغه په سرونو راواړول شراب یې وسکل او جنگ شروع شو غزا شروع شو حتی در دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافرو په تیښته شو وتښتېدل یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا تورې به د کافرو ورتاولې او زغرې به یې ورتاولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن دروني سړی منډه نشي وهلی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورتاو کړه چې کومه توره وه هغه به یې ورتاو کړه چې دا راسره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نه هغه تورې زغرې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټولو مال غنیمت راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي و هغه هم سیټ ته وتړله سورلو نه راکوز شو سورلۍ سیټ ته وتړلې زغرې هم لرې کړلې یعنې اسلحې هر څه یې سیټ ته کېښودې چې اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کومې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډکۍ چې نبی علیہ السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزیږو او څه وایي نه کوزیږو اوس کوم کسان چې وایي نه کوزیږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزیږم ما ته خو نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به نه راکوزیږي زه خو نه کوزیږم هغې نورو کسانو ورته وایي ټیک ده نبي علیه السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزیږئ خو در قیامته پورې خو یې نه وویلي که نه چې دلته به ناست یئ جنګ ختم شو اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه چې جنګ ختم شو چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو مال غنیمت راټول کړو موږ به دلته یوازې هسې ناست یو د مسلمانانو په منځ کې څه راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو 40 تنه راکوز شو د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه سره صرف 10 تنه پاتې شو
دغه لس کسان نهه کسان پاتې ټول لس سره د عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه لس کسان په دغه غونډه کې پاتې شو او څلوېښت تنه ترې راکوز شو. خالد بن ولید رضی الله تعالی خو د مخکې نه د دې غونډکۍ په تلاش کې و چې زه به حمله کوم د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې. دوه درې پیرې مخکې هم حمله کړې وه خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو دوی اوچت ناست وو هغوی به پسپا شو به تښتېدل چې وایي کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناست دي. خالد بن ولید رضی الله تعالی دغه ټیم کې لا مسلمان شوی نه دی ده د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم و د ده ځان سره هغه لښکر روان کو او راوختل چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی نو دوی وی چې یاره بره رارسي راپسې نو مونږ خو بیا لس تنه یو مونږ به ووجنې شهیدان به کي ښکته مسلمانان خو ناخبر دي دوی پسې ورکوز شو دا مسلمانان پسې وړومبې ورکوز شو دا لس تنه چې ورکوز شو خو هغوی پاسون مقابله لږه وکړه خو دغه لس وړه کسان یې شهیدان کړو دغه لس کسان شهیدان شو د مسلمانانو او خالد بن ولید په دغه غونډکۍ باندې راواوړېدو چې راواوړېدو اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي مال غنیمت راټولوي او د دې غاړې پرې د حمله وکړه چې و حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو په لاس کې توره نشته نیزه نشته ازغره ایښې ده سورلی سیټ ته ودرولي دي ټیټ دي مال غنیمت راټولوي د پاسه پرې حمله راله چې حمله راله مسلمانان وارخطا شو وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته بل خوا تخته مسلمانان خواره واره شو د نبی علیه صلات وسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو صرف 14 کسان په دې کې 7 کسان د مهاجر وو او 7 کسان چې دي دا د انصار وو 14 کسان صرف د نبی علیه صلات وسلام سره پاتې شو نور ټول مسلمانان تتر بتر شو تتر بتر شو یو خوا لاړو بل خوا لاړو په نبی علیه صلات وسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو د هر طرف نه گزار شروع شو. ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه صلات وسلام خواته ولاړو غشه چې براته به خپل لاس نیو چې غشه براته به خپل لاس نیو حتی در دې پورې د ابو طلحه رضی الله تعالی لا شل شو په نبی علیه صلات وسلام باندې یو کافر حمله کوله مصعب ابن عمر چې اول چې حمله پې کېږي ډایرک ورته خپله سینه خوا کړه په خپله سینه یې غشی وخوړ دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا د نبی علیه السلام مشابه و په شکل صورت کې دوی یو شان و د نبی علیه السلام سره شکل میلاویده داسې نو چې ده حمله کوله په نبی علیه السلام باندې که نه نو ده ورته خپله سینه اخوا کړه نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو. بل یو کافر و د هغه نوم و عبدالله بن قمیه ده وکتل چې نبی علیه صلات وسلام سره دوره څوک نشته دی دا یو پهلوان و عبدالله بن قمیه ده په نبی علیه صلات وسلام باندې ډایرک حمله وکړه او چې په نبی علیه صلات وسلام په دې مخ مبارک حمله وکړه که نه نو د دې نبی علیه صلات وسلام ته یو پیغور هم وکړو خذها انا ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا گزار چې په نبی علیه السلام یې گزار وکړه د نبی اسلام دا مخ مبارک زخمی کو نبی علیه صلات وسلام ورته کې خیرې وکړې وي الله دې برباد کا الله دې برباد کا الله دې تباه کا دا خیری ورته وکړي په نبی علیه صلات وسلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهید هم شو ما درته وی دا هغه شکل د نبی علیه صلات وسلام سره میلاویدو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی علیه السلام قتل کو ما محمد قتل کو نعوذ بالله چې دا چیغه د کافر وواله که نه نو شیطان ورله نور زور ورکو شیطان هم دا چغه وواله وی محمد قتل شو نعوذ بالله چې دا چغه وواله چې مسلمانانو په غوږونو دا اواز ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم د هر صحابي په لاس کې چې توره وزمکې ته ورتاوه شو د چا سره چې نیزه وزمکې ته یې ویشتله مونږ سره جنګېږو مونږ خو د نبي علیه السلام دپاره جنګېدو چې هغه نشته نو مونږ جنګ سره کوو
د صحابه کرام لاسونه پر پیدو شو څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو د نبی علیه الصلاة والسلام دا مخکني غاښونه مبارک هم شهیدان شو دا رباعي غاښونه یو کافر ولا په ګټ باندې حمله وکړه د نبی اسلام دا غاښونه مبارک شهیدان کړو ماتې کړو د نبی اسلام چې کوم ټوپۍ په سر واغه خود د اوسپنې ټوپۍ د هغې ګټ په ګزار سره د هغې کړۍ د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې ننوتې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه وینه بهیده دومره وینه د نبی علیه السلام نه وبهیدله که نه چې نبی علیه السلام بیا داسې قدم نشو اخیستی نو علي رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي ورسره طلحه رضی الله تعالی عنه هغې ته وایي ما دې ګټ ته لږ اوچت کوي ما لږ اوچت کوي دې ګټ ته د نبي علیه السلام د اوچتېدو دوه مقصد یو خو دا چې د خپلو ملګرو ته اواز وکړم چې ما خواله راشئ دوی چېرته روان دي او دویم دا مقصد و چې زه د خپلو ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چېرته تللي دي چېرته لاړو او دویم د خپل ملګري وینم هم نبی علیه السلام دا ګټ ته نشي اوچتېدی که نه نو طلحه رضی الله تعالی عنه ته داسې ملا ټیټه کړه د الله پاکه پیغمبر زما په ملا خپه کېده د هغه په ملا نبی علیه السلام خپه کېښوده دې ګټ ته شو نبی علیه السلام طلحه رضی الله تعالی عنه فرمیل وی اوجبه ځان له د جنت واجب کو نو ځان له د جنت طلحه جنت دپاره ستا دپاره واجب شو ستا دپاره جنت او نبی علیه السلام چې دې ګټ ته داسې پورته شو که نه ګیر چاپېره یې وکتل نو اواز یې وکړو الی عباد الله ای د الله بندګانو چېرته روان یې ما طرف ته راشئ انا محمد رسول الله زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم الی عباد الله ای د الله بندګانو ما خوا ته راشئ چې د صحابه کرامو دا اواز تر غوږو شو که نه نو ټول صحابه کرام رامنډې کړې نبی علیه السلام خواله راله ټول نبی علیه السلام ته راغونډ شو ګیر چاپېره والا راله خوا ته راورسېدله په دې کې ابو سفیان چې وکتل چې د نبی علیه السلام سره څه ملګري دي او دا اواز هم خور شوی دی چې نبی علیه السلام قتل شوی دی نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو چې ودرېدو نو اواز یې وکړو وی افی القوم محمدون په دې قوم کې محمد شته ژوندی دی که نه مړ دی افی القوم محمدون په تاسو کې محمد شته نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ جواب به ابو سفیان دا اواز درې پیرې وکړو جواب ورته میلاو بیا یې اواز وکړو وی افی القوم ابن ابي قحافه په تاسو کې ابوبکر شته دی درې پیرې دا اواز وکړو نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ چې په درېیمه پیرې اواز وکړو وی افی القوم ابن الخطاب په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی چې دا اواز یې درې وکړو نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو مشرکین مکه ته کافرو ته وی دا خو چې اواز رانغی نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړه دي دا درې واړه څه دي محمد ابوبکر عمر دا درې واړه مړه دي ابو سفیان دا اواز وکړو کافرو ته عمر رضی الله تعالی ټینګ نشو چې دا اواز یې واورېدو وی ای د الله دشمن دا درې واړه الله ستا د غم دپاره ساتلي دي ای د الله دشمنه دا درې واړه الله ستا د غم دپاره ساتلي دي درې واړه ژوندي دي درې واړه ژوندي دي بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی ته وی څه درته وام نه یو بل ته به څه وایو نه خو لږ ما خواله راشه لږ ما خواله عمر رضی الله تعالی عنه خواله لاړو دا راته ووایه چې نبی علیه السلام ژوندی دی که نه دی ستاسو پیغمبر ژوندی دی که نه دی نو عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل الحمدلله ژوندی دی ژوندی دی وی د عبدالله ابن قمیه نه مې ستا په خوله یقین ډېر دی ځکه هغه وایي چې موږ محمد قتل کړی دی
خو د هغه په خوله مې دومره یقین نشته او ستا په خوله مې یقین نو بس دی ژوندی دی بیا. او بیا ابو سفیان یو چغه وواله وی اغلو حبول. دا حبول د دوی یو بوت و، دغه بندګي به یې کوله او په جنګ کې به یې د هغه نه مدد غوښتو. نو ابو سفیان آواز وکړ اغلو حبول زنده‌باد. نو نبی علیہ السلام عمر ته عمر اوس جواب ورکا. اوس جوابو نو عمر رضی الله تعالی فرمایل دا الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل عمر وایا چې الله اعلى واجل. الله لوی دی. دی وی اولو حبول ورته وای الله اعلى واجل. بیا ابو سفیان چغه کړه لنا العزى ولا عزى لكم. زمونږ عزا خدای دی نو ستاسو عزا خدای نشته. دا عزا د دوی یو بوتو دا بندګي به کوله. زمونږ دپاره عزا دی زمونږ مدد کوي نو ستاسو عزا. نو نبی علیہ السلام عمر ته اوس عمر جواب ورکړه که نه څه ووایم د الله پاکه پیغمبره؟ نو نبی علیہ السلام فرمایل عمر وایا چې الله مولانا ولا مولا لكم. الله زمونږ مولا او زمونږ دوست دی او ستاسو الله دوست نشته. جواب ورکا. بهرحال ابو سفیان لاړ اخوا. بیا جنگ شروع شو چې نبی علیہ السلام صحابه کرامو ته آواز وکړو نو بیا جنگ شروع شو. صحابه کرام راټول شو چې جنگ شروع شو. کافرو شکست مونته. کافر چې کوم راغلی هغه وتښتېدل. لاړ میدان خوشې پاتې شو. د نبی علیہ السلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دي ټیک شو او دا وینې پې رابهیږي. نو یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه راغی د نبی علیہ السلام په مخ مبارکه چې کومه وینه را روانه وه که نه هغه په جبه وسټله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک نه به کومه وینه پیدا سنان ابن مالک به هغه په جبه باندې سټله. اوس اصل کې بهیدونکې وینه چې ده دا خو پلیته ده که نه؟ بهیدونکې وینه پلیته ده، دی خوړل جایز نه دي. خدا د نبی علیہ السلام وینه مبارکه و نو د نبی علیہ السلام وینه مبارکه پلیته نعوذ بالله نه ده، هغه پاکه ده. نو سنان ابن مالک د نبی علیہ السلام د مخ مبارک به پر جبه ساټه او وینه ځمکې ته نه پرېښودله چې د نبی علیہ السلام د مخ مبارک وینه ځمکې ته لاړ نشي. نو نبی علیہ السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی ته فرمایي وی اے سنانا الله ستا دپاره جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي. تا ځان دپاره جنت واجب کو. بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو ځکه د نبی علیہ السلام د شهادت خبر خور شوی و که نه چې نبی علیہ السلام شهید شوی دی. مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه و رامنډې وخلې. عایشه بیبي هم رامنډه وخي، فاطمه رضی الله تعالی هم رامنډه وهي، ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې دي هغه رامنډې وخي را روانې دي. چې کله احد ته راورسېدې که نه احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغوی ته په خولو کې اړوي اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د نبي علیہ السلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري. علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي. فاطمه رضی الله نبي علیہ السلام ته ناسته پرې مخ مبارک ول اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه، وینه نه ودرېدله. بیا د کجورو د پاڼو یوه چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی پاسې زرې هغه وسېزله او د هغې هغه ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه السلام په زخمونو کېښوده. اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرې که نه اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېږدي وایي چې وینه ودرې.
نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي اسلام په زخمونو کېښوده، د هغې سره وینې لږ ارام وکړو، لږه په کلاره شوله، وینه لږه ودرېدله. دې کې د نبی علیه الصلاة والسلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي، هغه ته په څه طریقه روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی اسلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه را بار کړي. یو صحابي راغی، هغه غالبا چې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ، عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ راغی، صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ، د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ، ما ته پرېږدئ. عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ داسې خوله واچوله دې کړو ته، دې کړی ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو، چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو، دا ووتل. دومره جوخته کړی د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلې وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده ابن جراح رضی الله دوه غاښونه مبارک شهیدان شو، ورتاو شو ته. به هر حال هغه کړی د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلی شوه. بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبی علیه السلام سره که نه، یوه زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها، او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه بیبي وه. ما چې درته وسوي که نه، دا د نبی اسلام همشکل صحابي و، نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو. ته دا بیبي را روانه ده، نو په لاره کې ورته چا ووي پلار دې شهید شوی دی، دی وی انا لله و انا الیه راجعون. دویم ورته چا خبر وکړو چې لږه مخکې راله که نه، وی ماما دې شهید شوی دی، دی بیا وی انا لله و انا الیه. چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمر هم شهید شوی دی. نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وجړل، یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی. ما خو وی چې پلار مې شهید شو، رور مې شهید شو، ماما مې شهید شو، دا غم مې به را سره خاوند اوچتوي. ځکه خاوند هغه خاوند دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي. ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه، نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی، زما سړی شته دی، دا پې ډاډه. خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي، هغه چې د خپل تکلیف د خاوند ته بیان کړي نو د هغې تکلیف کې کمی راشي. وایي زه زما یوه سهاره موجود ده. نو دې ته وي ماما دې شهید شو، دی وي انا لله، وی پلار دې شهید شو، وی انا لله. خو چې اخر کې ورته وویل شوي خاوند دې شهید شو، نو دا کېناسته ویره دا غم خو اوس د برداشه بار دی چې خاوند مې لاړو نو زه به د خپل غم د چا سره شریکومه. وی جړل. خو بیا یې وی نبي علیه الصلاة والسلام خو ژوندی دی که نه، وی او نبي علیه الصلاة والسلام ژوندی دی. بیا وویل وی الحمدلله الحمدلله خیر دی، دا ټول غمونه به ختم شو خو چې نبي علیه السلام ژوندی دی. دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها، دا په لار را روانه ده، چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی، دی وی الحمدلله الحمدلله. بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی، دی بیا وی الحمدلله. وی زوی دې شهید شوی دی، وی الحمدلله ثم الحمدلله. خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی. نو چا ورته وی نبی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی. وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه زما زړه ته تسلي نه راځي، ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی. ما ته نبی علیه الصلاة والسلام وښیئ. نو چې دا نبی علیه الصلاة والسلام له بوستی شوه مخامخ ورته ودرېده، وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو. دا د زنانه و د نبی علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت و. په دې غزا کې د نبی علیه الصلاة والسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بې دردۍ سره شهید شو. تاسو ما په تیر جمعه کې ویلي
چې حمزه رضی الله تعالی عنہ د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و چې کوم ته هندي ویلي وي تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و وی کو دا حمزه ته مړ کو زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته آزادي نو دی حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دینوم کې په نیزه باندې و شهید کو نو دا هنده چې رااله که نه حمزه رضی الله تعالی ولیدو نو چاړه یې راواغستله د هغه نه یې دا پوزه مبارکه کټ کړه غوږونه یې ترې کټ کړو شونډې یې ترې کټ کړې او دا سینې حمزه رضی الله تعالی وشلوله او دا اینه یې ترې راویستله او داسې چکونه یې پرې لګول چکونه د دې په خوله کې هغه وانخته بیا یې راټوکول هم نه شو نو تېره یې کړه ده او بیا یو تار وی مال راوړی تار یې راوړو او دا اغزا دی په تار کې وبیړول او غاړې ته ور واچوله په ګډا شروع شوه ګډېدله نن زما ارمان پوره شو نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بېدردۍ سره شهید شو ډېر په بېدردۍ سره نو د ده خور را روانه صفیه رضی الله تعالی عنها نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وه که نه نو نبی علیه الصلاة والسلام وی زبیره مور دې منع که چې رور له ګورې رانه شي مور دې منع که رور له رانه شي ځکه که رور یې ولید نو رور یې د لیدلو نه دی صفیه منع که چې رانه شي نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته یې مورې مخکې به نه ځي نو صفیه رضی الله تعالی ډېره چاکه ښځه وه چې دا زوی په دې سینه کې و سیټ ته ورتاو کوي لرې شه تاسو وکړئ چې ما منع کوئ ما ته مې خپل رور وښایئ ما د خپل رور حمزه وښایئ دی سیټ ته ووو چې ورتاو یې کړو نو ده ورته شا غاړې واز وکړو وی مورې نبي علیه السلام فرمایي چې صفیه مخکې مه راپرېږدئ صفیه رضی الله عنها په ځای ودرېده وی ښه وی لاړ شه زما وراره ته وایه چې صفیې ته پته ده چې د هغې د رور سره څه شوي دي هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کوم وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي نبی علیه صلات وسلام ته راغی زبیر رضی الله عنه زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم نبی علیه صلات وسلام وفرمایي صفیې ته وایي چې راشه چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپېره وکتل او په تیزه یې وي نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي دا به جړا کوي دا به فریاد کوي وی زه چغې او فریاد نه کوم زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو زه پې فخر کوم زه جړا نه کوم نبی علیه السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدمه او دا مارغان دې وتښتئ او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججورو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي خو څه وکړمه زما ترور صفیه به خفه شي ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي نو ځکه یې دفن کومه او په جړا شو نبی علیه السلام زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې دوه صحابه کرام دي سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عبدالله بن جحش رضی الله تعالی سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي وی په دې غزوه احد کې د عبدالله بن جحش رضی الله ما پسې راغی ما ته وایي چې دې خوا راشته یو خبره کوو موږ سیټ ته لاړو د عبدالله بن جحش ما ته وایي چې تم دعا وکړه زه به پې امین واما او زم دعا کوم ته به پې امین وای ښه ما ورته وایي چې ټیک ده شپه ده که نه سهار به جنګ کېږي سعد بن ابي وقاص وایي ما دعا غوښتله ما وایي چې الله چې سار شي که نه زما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله
چې هغه په ما ګزار کوي زه په هغه ګزار کوم، هغه په ما ګزار کوي زه په هغه ګزار کوم، چې ښه ستړي شو دواړه که نه او زه ګزار وکړم هغه مردار کړم او هغه سامان ته یې واخلم او راشم. عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې آمین آمین. اوس عبدالله ابن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته پې امین وایې. ما وایي چې ښه. عبدالله ابن جحش وایي چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما ګزار کوي او زه په هغه ګزار کوم، هغه په ما ګزار کوي او زه په هغه ګزار کوم، چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما ګزار وکړي زه شهید شم. ما وی چې آمین. وی چې سار شو، وی چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه، زه ګزار کوم هغه ګزار کوي، زه ګزار کوم هغه ګزار کوي، ستړي شو په جنګ باندې. په آخر کې چې مې توره وچوله سر مې ته هغلته ورتاو کو، کافر مې مردار کو، هغه توره مې ته واغسته، نیزه مې ته واغسته، اسلحه مې ته واغسته، را روان یم. وی چې را روان یم ومې کتل عبدالله ابن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلیږي. په زړه کې مې وي چې الله خو زما دعا قبوله کړه خو د عبدالله ابن جحش دعا به هم قبولوي. ومې ورته کتل چې عبدالله ابن جحش لاړې رانه شهید شي ځکه چې تا هم دعا کړې ده. دې د کافر سره وړاندې وتېره ګزارونه په یو بل کوي. آخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله ابن جحش شهید کو. صحابه کرامو داسې مینه وه د نبي اسلام او د شهادت سره دوره مینه ساتله، دومره محبت ساتو. بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اوس کم باقی صحابه کرام چې او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي او یا صحابه کرام شهیدان شوي دي، خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونځته. مسلمانانو شکست نه دی مونځته، شکست کافرو مونځته دی. ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونځته، میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونځته دی. میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي. ها دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي، د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي وو، خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي؟ د مسلمانانو نه. مړي د مسلمانانو نه زیات شوي. نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شوي نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی قبرونه وکنئ. نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو. نو نبي علیه السلام وفرمایل وی 2 3 په یو ځای دفن کوئ، 2 3 یو ځای دفن کوئ. دارنګې دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړه کنه، او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي، دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام. نبی علیہ السلام فرمایل وی قبرونه کنه 3 4 پکې دفن کوئ. وی د الله پاک پیغمبر کفنونه نشته دی. مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابي کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغوسته بله جوړه به بیا نه اغوسته. دومره د په ناز او په نخرو ژوند تېرو. د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تېر شو دننه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تېر شو. دی چې به په کومه لار تلی و هر چا ته به پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تلی، ځکه د ده خوشبویانې به پای لار وي، ده به داسې خوشبو لګوله. خو مکه مکرمه کې هر څه پرېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړو. چې راغی بیا ورسره هېڅ نه نو چې غزوه احد کې دی شهید شو که نه او د الله شروړی شو، نبي علیه الصلوۃ والسلام ته مخې ته کېښودی شو، د نبي علیه السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. وی دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې به جوړه به یې دوباره نه استعمالوله. وی د الله پاک پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی. وی اوس څه مسله ده ورته؟ وی د الله پاک پیغمبر کفن یې نشته دی، کفن یې نشته دی. نو په دې کې یو وړوکی غونده څادر راوړلی شو، نو چې هغه پې خور شو، نو چې سر یې وله پټو خپې ښکارېدې، چې خپې وله پټولې نو سر یې ښکارېدو. نبي علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل وی سر وله پټ کړه، په دې خپو وله واښه واچوئ.
حمزه رضی الله تعالی عنہ خور 2 کفنونه راوړو، 2 څادرې راوړي. نبی علیہ السلام فرمایل وی زما ترله په 2 څادرو کې کفن مور کوي، ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي ایو نو د الله پاک پیغمبر 2 څادر دی، یو غټ یو وړوکی دی. نو څادرې د چا وي؟ حمزه رضی الله تعالی عنہ خورې راوړې وي که نه. خو نبی علیہ السلام کې دومره انصاف وی خسنه واچوي، خسنه واچوي. نو چې خسنه واچوي نو په خسنې کې د حمزه رضی الله تعالی وړوکی څادر راوخته، هغه ډبل شهید راوخته. نو چې وړوکی څادر په حمزه رضی الله تعالی خور شو، وی د الله پاک پیغمبر څه وکړو چې سر یې پټو خپې ښکاره کېږي، چې خپې پټو سر ښکاره کېږي، څه وکړو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی سر وله پټ کړه، په خپو وله واښه واچوئ. د نبی علیہ السلام تره ته هم داسې کفن نصیب شوی دی. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل وی 3 او 4 تنه په یو لحد کې ږدئ، د الله پاک پیغمبر قبلي طرف ته کم یو ږدو. نبی علیہ السلام وفرمایل وی چاته چې زیاته حصه د قرآن یادی هغه لومبې قبلي طرف ته ږدئ. چاته چې د قرآن حصه زیاته یاده و تاسو ته پته ده هغه قبلي ته لومبې ږدئ، بیا پسې بل دی، بیا پسې بل دی. د کوم د حافظ قرآن فضیلت دی. په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو. غرض مې دا کو چې هغه الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي، ټول مونږ د غزوه احد هلته کې احد مقام ته هر مسلمان ځي. بیا هلته چې لاړ شي که نه د هغې شهیدانو د هغې مقبرې نه جنګله تاوده، جنګله تې تاوده. زه د ګیر چاپېره 2 ځله ګرځېدلی یم. دلته کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې غونډکۍ ته وختم که نه، په غونډکۍ ودرېدم داسې، او چې ومې کتل د مسجد نبوي منارې ښکارېدې مخامخ. دا خو د عایشې بیبي کور دی که نه. نو چې دلته به مسلمانانو دا قیامت راغلی وي، دغلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل، څه تېرېدل. بهرحال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بې دردۍ سره شهیدان شو. غرض می دا کو، مقصد می دا دی چې دا اسلام مونږ ته په مفتو کې نه دی راغلی. دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی. جابر رضی الله تعالی نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو. نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی، غمزده غمزده به ګرځېدو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل جابر څه وجه دی؟ ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاری، څه وجه ده؟ هغه ورته د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو، یو خو هغه غم دی، بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده، ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې. یو پل ته مې د پلار غم خفه کوي، بل پل ته د کور ذمهوارۍ دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایلو وی جابره ته ولې خفه کېږي؟ ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براح راست خبرې وکړي، براح راست د الله سره هیچا خبرې نه دي کړي، ستا پلار سره براح راست خبرې وکړي. نو الله دې نه تپوس وکړو عبدالله څه دې په ارمان دی؟ نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی که چې دوباره بیا شهید شمه، ژوندی مې که چې غذا وکړم چې بیا شهید شم. وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه، بل ارمان یاد کا بری پورا کم خود دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی. الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي. نبی علیہ السلام مخې ته کېښودی چې نو ویښته یې لانده دي، اوبه ترې نه څاڅي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ فرشتې غسل ورکوي، دا ولې څه چل دی؟ نور خو هم ډېر صحابه کرام دی هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي، دله خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي. کور کې ولې د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی و؟ نو بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه، دا زموږ د واده
ړومبه شپه وه دی ما سره په کمره کې و مونږ خپل تعلق قایم کو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي د ده د غوږونو دا اواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهاد له لاړو وي ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی په حالت د جنابت کې تللی و لامبل هم نه دغه شانتې وتی دی نبي علیه السلام وفرمیل وي ځکه خو له فرشتې غسل ورکوي که نه د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي غسیل الملایکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی چا دې ته نه دي کتلی چې زما د واده ړومبه شپه ده چا دې ته نه دي کتلی چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي چا دې ته نه دي کتلی زما پلار شهید شوی زما رور شهید شو زما ماما شهید شو صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي نن امت قرباني ورکولی شي نن زه هغې زنانه چې هغې پې پلار رور ماما قربان کړی په نبي علیه السلام زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه وایي دا ما سره ظلم کوي ما ته وایي چې پرده وکړه وایي زما نه زما ازادي اخلي زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یم فاطمې وی زما جنازه د شپې اوچته کوي زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته اوې کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي اسلام لور غټه ده کو نری ده ته نوم د فاطمې اخلي ګرځي سرتور سر په بازارونو کې زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده کنځل مه کوه ګناه ده چغلي مه کوه ګناه ده ډېره مه خورئ ګناه ده جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده تا باندې اثر نه کوي تا ته دا مخې ته ودرېږي نه ته وایي داسې خبرې دي کاش چې موږ د نبی علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو افسوس په دې خبره دی جنازې له چې لاړ شو خفه په دې شو شپې له تازه جامت کړی سار له مړي کفن کې مخ پروت یې ګیری په مخ باندې نه فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې د چا امتی وای د رسول الله امتی ما فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وای دروغجنې دعوه دا کوي د رسول الله امتی منو شکل دې ولې د رسول الله په شانتې نه دی د افسوس مقام دی که نه دی د افسوس خبره ده که نه ده زه چې تاسو ته د نبی علیه السلام دا سیرت بیانوم نور هېڅ مقصد مې نشته دی مقصد مې دا دی چې موږ د نبی علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو د نبی علیه السلام زندگی په خپله زندګۍ کې راولو موږ سره د دې خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي ذلیله په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي د هغه د سیرت نه یو خبر الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاویږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریکه کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام